د هارون الرشید بیبي زبیده خاتون یو ډیره نیکه بیبي وه. کله چې دې ته پته ولګېده چې خلک حج ته ځي نو په لاره کې ورته د اوبو سخت تکلیف وي. ډېر خلک به اکثر د تندې د لاسه په تکلیف کې نو دې خپل خاوند هارون الرشید ته ووي چې زما په زړه کې دا تمنا ده، دا مې آرزو ده چې ته یو نیر وباسې او د میدان عرفات پورې بوځي چې حاجیانو ته د اوبو څه تکلیف نه وي. نو هارون الرشید بادشاه د دې دا مطالبه پوره کړه او یو غټ نیر یې وکنیسته چې د هغې نه په زرګونو انسانانو، حیواناتو، مرغانو به د هغې نه فایده اخیستله، اوبه به یې ترې نڅکلې. نو کله چې دا زبیده خاتون وفات شوه نو چا په خوب کې ولیده، تپوس یې ترېنه وکړو چې الله در سره څه معامله وکړه؟ دې ورته جواب ورکړ چې الله زما مغفرت وکړو. دې خوب لیدونکي ترېنه تپوس وکړو چې الله د ستا مغفرت ځکه وکړو چې تا خو ډېر نیک کارونه کړي دي او نهر زبیده دې کنیستې دي، میدان عرفات په یو نهر بوتلی دی د حاجیانو د سهولت دپاره، نهر زبیده. دې ورته جواب ورکړ چې زما مغفرت د دې نهر په وجه باندې نه دی کړی، ځکه چې کله د الله رب العزت د وړاندې دا د نهر کنیستلو والا عمل پیش شو نو الله وویلې چې دا نهر تا کنیستی دی، نو دا خو د بیت المال په روپو باندې کنیستی دی. که د بیت المال روپۍ در سره نه وي نو تا خو بیا دا نهر دا خو بیا نشو کنیستی، دا نهر خو دې نشو ویستی. خو ای زبیدې دا راته ووایه چې تا زما د رضا دپاره کم عمل کړی دی؟ زبیده خاتون وی چې زه ډېر زیاته ویرېدم چې د ما سره بل کم یو عمل دی چې هغه ما خالص د الله د رضا دپاره کړی وي. زه په دې یره کې وم چې الله راته وفرمایل وی وی تا یو عمل زما د رضا دپاره کړی دی. هغه عمل دا چې یو ورځ ته ډېره اوږې شوې وي، په دسترخوان روټۍ دپاره ناسته وي، کله چې د نوړۍ خولې ته روچته کړه نو په دې کې یو مؤذن اذان وکړو په جومات کې، الله اکبر الله اکبر، اذان شروع شو. ته چې کله د الله نوم واورېده نو په دې وخت کې ستا په سر لوبټه پوره نه وه پرته، بلکې نیم سر د ښکاره او نیم پټو. نو ستا په زړه کې دا خیال فوراً راغی چې د الله نوم اخیستل کېږي او زما په سر باندې لوبټه پوره نشته، دا خو د ادب خلاف ده. نو تا زر هغه نوړی واپس کېښوده او په سر د لوبټه برابر کړه، سر د ټول په لوبټه کې پټ کړ او بیا د نوړی د هغې نه پس وخوړله. نو تا چې زما د نوم د ادب په وجه په نوړی خوړلو کې کوم دا تاخیر وکړو، وروستوالی دې پکې وکړو، دغه عمل ما ته ډېر خوښ شو او تا ته مې همدغه عمل په وجه باندې مغفرت او بخښنه وکړه. ښه زبیدې، الله په انسانانو باندې څومره مهربانه دی. کوم عمل چې په اخلاص شوي وي که هغه عمل وړوکې هم وي خو بیا رب العالمین په هغې سره د انسان مغفرت او د انسان بخښنه کوي.